رأيت 11 كوكبا رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله په فضل و کرم سره هفتاواری درس قرآن کریم کی راجمعیو سورت یوسف تا درس رسیدلیو دا سلورم آیت تی یوسف علیہ السلام خپل پلار تا خوب بیانی یوسف علیہ السلام خوب لیدلیو دی آیت باندې مفسرین د خوب متعلق بعضی تفصیلات بیانوي خوبونه چې دي دا پدری قسمه باندې دي یو خوب هغه ته تصوراتی خوبونه وي دویم شیطانی خوبونه دي او دریم مبشرات دي هغه مبشرات هغه ته الرؤيا الصالحه یو قسم خوب کوم خوب دي تصوراتی خوبونه تصوراتی خوبونه دي ته وي چې څوک شپه ورځ په کم سوچ کم فکر کم تصور کی کنه چې دیو دشي نو خوب کم اقصیز ویني د کوم خلکو چې زیات وابستگی د مدرسې سره د قران سره د حفظ سره د درس سره دی چې ودی دی په خوب کې تلاوت کوي او دارنګي کم یو تن چې داغه د دنیا د لالچ د هرس پای کې منحمک نو دی په خوب کې هغه د دنیا لالچ کې لګیای نو دې ته ویل کېږي تصوراتي خوبونه د دې تعبیر نه ښه دویم دی شیطانی خوبونه ډراونی خوبونه بے مقصد خوبی کله پکې سړی د چت نه راو ورځيږي او کله د جاز نه راو ورځيږي دا شیطانی خوبونه صالح او رښتیا خوبونه نو داغي داسم د چګنی به داغي سه حیثیت نشتا پای کې کله انسان ته یو تنبیهی کله انسان ته زیر او بشارتی او نبی علیہ السلام فرمایي چې رښتونی خوبونه زیات تر د په وخت د پېشمنی کی اوس دې سره ببل یو مسله زده کو د انبیاء کرام علیہ السلام خوبونه چینو دا وਹੀ پیغمبر یو خوب ولید نو دا وਹੀ ابراهیم علیہ السلام خوب ولید چې زه په خوب کې لګیایم خپل زوی اسماعیل علیہ السلام علالوم بس دا د پیغمبر خوب نو دا وਹੀ دا
بیزوی ته ویل کنه چې بچی ما خوب لیدلې چې زه خوب کې تعالی علوم هغه زوی پویو زکه وته یا اب تفعل ما تؤمر اے باجان بس لالاو می کنه. نو د انبیاء کرام علیہ السلام خوبونه چینو داسي دا وحی د انبیاء کرام علیہ السلام نه علاوه د نورو بزرگانو د نیکانو د صالحانو د علماو خوبونه دا یو زیری خو کیدی شي خود د شریعت یو حکم په خوب نشي ثابتې دي. مونږ په دې پوښو دا مونږ ته ډیر خوب یو زیری دی خو په دې خوب باندې د شریعت یو حکم دا نشي ثابتې دي. څه مطلب با الفاظ دیگر دا خوب د یو نیک انسان د بزرگ انسان دا یو دلیل او حجت شرعی دا نشي کېدی. څه مطلب دا دی چې لکه یو بزرگ خوب ولید چې اے بزرگا ته خلکو ته وایا چې د جمعې په شپه باندې یو دیګ پخیو دی ته راوړي الکه دا بزرگ خوب لیدلې دی. نو آیا په دې به عمل کې دی شي او کنه نه دی؟ خو نبی علیہ السلام منع فرمایلی د جمعې شپه د خیرات د دې د پاره مخاص کوي. نو سکډیر لوی ولی الله ډیر بزرگ خوب لیدلې چې لکه خوب مې لیدلې او د جمعې په شپه یو دیګ شریف راوړی نو د خبره به نشي منلې. دا به د شریعت حکم نه کته وی چې زی نه منم نو ته په دې مجرم نه بلکې دا سه خوب نه منل پکار دی. بیا خوب دا به ارچته نه بیانې. خوب دا به دلیل نه غني دا خوب به ارچته بیانې نه. دا خوب با خپل استاد تا یا چستا تاسو غورتن دی چې صحیح خوبي ګوره دا پریشانه خوب باړو بیانې نه چاته. نو خوبونه بار چاته نه بیانې. ایو تن خوب لیدلو چاته بیانو وی خوب می لیدلی دا یو خپل په مشرق ده نو بل په مغرب ده او زغه په تعبیر نه پوي دا تی خرج شلیدلی نه ښه او تی خرج شلیدلی نه. اوس د خوب تعبیر داو چې د دبه غټه بادشاہي په مشرق او مغرب باندې. نو د خوب تپوس کول د آغا چانا خوب آغا چاته بیانول چې هغه د خوب په تعبیر کې ماهری. زمونږ یو استاد وی ما یو خوب لیدلو پای کې مې دا د سماعتي د انسانانو دالي دلیو نو سخه په مسم پریشانو. مجخته دا مې څه ګندګی لیدلې. هغه بیا ما خپل استاد ته خاطر وی دا چې خوب مې ډیر ګندلی دلی وی غراته دا په مالداري دلیل دی الله پیسې ډیر درکې او بیا غشانته وشو. دا موږ تعبیر استه وتا مونږ ولا څنګه تعبیر استو. اس قال یوسف لابیه هر کله چې ویل یوسف علی السلام لابیه خپل پلار تا یا ابتی اے زما باجان انی رأیت احد عشر کوكبا یقینا ما لیدلی په خوب کې یول استوری نور اوس پګمه رأیتهم امیدل دی لرا لی چې ما طرفتا ساجدین دی سجده کوونکی وا دی یول استورو او نور اوس پګمه ما طرف ته سجده کولا.
پلار ته خوب بیان پلار وته یا بنیا یا ابنی نوی اے زما زویا یا بنیا اے بچنګیا پلارانو ته پکې سبق شوخه چې زوی سره د نرمه معاملہ کوا زوی سره مینا محبت کوا یا بتی اے باجان نو پلار تا پنامه باندې نو مغستل صحیح نه دي وګور یوسف علیہ السلام یا بتی اے زما باجان دا نوې چې پلار ته اے یعقوبا زمون پښتانه ابا جان ابو جی خدا خوب به د ګورونو ته نه بیانې ځکه د دې رونو پړه کې تا سره حسد دی کله د روړ د پارم پړه کې حسد پیدا شي ځکه حسد روحاني بیماری ده او خطرناک بیماری ده دی صورت یوسف کې به مونږ ته د حسد نتیجې مخه تراشي د حسد نقصانات د به مخه تراشي چې د یوسف علی السلام سره درونو پړه کې حسد پیدا شو نو د حسد اغي پسس آماده کو د یوسف پر کول آماده کو د یوسف په وجلو آماده کو د یوسف علی السلام کوی ته په غرزولو آماده کو پلار ته په دروغ ویلو آماده کو دا د حسد د وجه حسد هو ناکار بیماری دا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک قال وی یعقوب علیہ السلام اے زما بچنگیا مبیان و خوب استاخ پلورونو تا فیکیدو لک کیدا دی بچل جوړ کی تا تا کیدن چل ستا خلاف بدی پلاننگ جوړ کی ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان د پاره دشمن ښکارا د انسان د تباہی د پاره دوه غټ دشمنان دي یو نفس دی یو شیطان دی یو نفس دی یو شیطان دی د دې شیطان نه بیا دا نفس ډیر خطرناک دی دا نفس انسان په غلط لذتونو کې په شهواتو کې مبتلا کول وړي او دا شیطان انسان ته وسوسه چي دا شیطان دا نفس آماده کوي نفس ته خود نه کوي ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د پاره د انسان دی دشمن ښکارا شیطان د شتن یشتنو ندی د شتن معنی بعد دی لريوالي دا شیطان هم د الله د رحمت نه لري دی الله وی دا شیطان د انسان د پاره ښکارا دشمن دی نو نور آیتونو کې راځي الله یفتخذوه عدوا دی شیطان لره په دشمنه سره ونیسه دا خو هغه تن دی شیطان چې زمونږ بابا جان آدم علی السلام او زمونږ ابي حوا اغي تراغلیو وقاسمهما قسمونه ورته کړیو چې انی لکما لمن الناسین زستاسو خیر خوایم او دی اونې ته نږدې شه وان د هغه وخت نه شیطان کار شروع کړو شیطان زموږ دشمن دی او دا شیطان دی سینه کې ناشتي دی سینې سره ناشتي دی لکه د خپل مخوک وردن نه کوي وسوسه چي دا خپل زړه د شیطانی وسوسو نه پاکول د دې لپاره علاج ذکر دی ذکر سونه چې ذکر ډیری کنه مجاهده ډیری دونه بلا شیطان کمزوري کی ځکه دې ذکر ته شیطان د ټینګی ني ذکر سره د شیطان ملا ماتي چې سونه ذکر ډیری دونه بستا
په بیان کې اثر هم ډیری، په درس کې به اثر ډیری. د پیرانو کې یو ډیر پیر غلام حبیب رحمت الله علیه، دا د مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه شاګردو. و یو پیرا یو ځای کې جلسه وا، مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه هغه تراتلو، ډیر خلق ورته په سټیشن کې ولاړو استقبال ته، او حسین علی الوانی رحمت الله علیه هغه بلنګ والے او ساده لباس به دی، خلقو د شکل نه اون پیجندو چې حسین علی الوانی څوک دی. غغلی غون تراغلی او ټرین تخته د خلق رستو لاړ دی، بیا رستو براغلی سره طریقې سره ادا خلقو نه مخ کې مجمع ته رسیدلې دی، او به چې الته بیان کړی دی، او بیان د سورۃ حج په آیت نمبر 73 باندې کړی دی، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. او داسې د الله کړه توحید بیان کړو. دا پیر غلام حبیب سی وای تب وی چې د خلکو تیر توحید انجکشن لګولې ښا. علماء ته حیرانو وې ددن رستو بیا دا تاولا شاه بخاری رحمت الله علیه بیان وې تاولا شاه بخاری رحمت الله علیه بیان کې وی دا زمانہ مخ کې چې بیان وکړه کنه، نو دا داسې شخصیت دی چې د 15 منټه بیان زورم ز په یو کال ډوډۍ خورم، زه یو کال تقریرونو کې بیانوم. دا د 15 منټو تقریر دا زمانہ یو کال تقریر نه بیا دغه ز وضاحتونه لا وجه سوا دغه وجه د لیکل دا چې حسین علی الوانی رحمت الله علیه ماسختن بکلا د درس نه فارغ شه، نغه بیا د بانګونو پورې ناس ته په ذکر او مراقبه کې مصروف وو. که چرته ملمانه به رااله و یو پیره ملمانه رااله هغه هم نن سره ذکر کې کینو، ذکر کو چې پوښو ورته چې یاره دی درې څلور غنټې کینو له ذکر و سره وک. دا جهري ذکر نه چې چغه وخا، بس دیم ناس دي ځان ته سوچ کوي، مراقبه کوي، خلکم ناس ته ځان ته لګیا دي. وشي درې څلور غنټې پس غیله دعا وکړه، د زیارت ته راغلی وته چې بیا کله زما ملاقات ته راځي نن سره د ذکر وخت لګراله کړه، مراقبه وخت رااله، تاسو 2-3 غنټې تیرې کې استلی شي وي فلک زیات وخت راځي. نو دا ذکر شي کنه، دا ذکر دې سره شیطان باغه اختیاري. احادیث مبارکو کې راځي دا شیطان دې سینې سره ناشتي او دا خپل مخوکه د انسان د زړه کې ورکی وسوسه وتا چي، د ګناونو مختلف په وسوسه. نو کله چې دا انسان د الله ذکر شروع کی کنه د مخوکه راوباسي. په دې وجہ احادیث مبارکو کې راځي دا شیطان چې دی چې کله اذان اوري نو دی باغ اختیاري وټیزونه چي. نو قرآن کې راځي ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان د پاره د انسان دی دشمن ښکارا. او بیا دا شیطان نه دی دا ډېر کلاړی دی، لوبغاړی دی وړو سره وړو کې شیاره چې د کور جمعه ترازی کنه دا شیطان مو سره روان شي. نو دې پلاله چې تودري دې کې تماشا کوو، نو یو ګنټه ودرولی شیطان ماشومان سره ماشومی را رواني، نو دا واړال ته پله به مبو کې چې دې مدرسې تراشي جمعه تراشي سبق قران راوالي کنه، دا شیطان مو سره راشي کینی وسره، دا شیطان به چونګارو لګي دی بل ماشوم چونګارو لګي، دا شیطان کار دی. نو دی پیرانو ته د پیرانو په جامه کې راځي، دا شیطان بیا مولیانو ته د مولیانو په جامه کې راځي. ښا الکه و به شرمېږي، ګوره مولیانو ته د مولا په جامه کې راځي. الله اکبر کبیره. الله دې موږ د شیطان د وسوسو نه محفوظ کی، خطرناک وسوسې چی. ښا او دا شیطان چې دی نو خلقو ته بی دینی ښکارا کوي،
شیطان خلقو ته ناکاره عملونه ښایسته کوي. بیا خو نن د میډیا دور دی، نو بیا که مولا پسې شو، مولا د میډیا مولا دی، او لغونته معمولی غلط ملت شو، نو شیطان هغې ته هم ځکه داسې شیطانان شته چې هغې د میډیا هم چلی ښه د میډیا دپاره خپل کسانی شیطانان. نو بیا داسې خلک چې د هغې د وجې نه په عوامو کې په پبلک کې علم بدنام شي، پټکي بدنام شي، مدرسې بدنام شي، اخلاق ډېر د هغې ښکتی، غورځېدلي اخلاق، پوچه خوله، کنزل. او افسوس دای چې شکل کې د عالم په نظر راځي، د مفتی په نظر راځي، د شیخ په نظر راځي، دی خوا والی شوی پټکی دی، دی خوا مزیدار ګیره ده، نوم د مدرسې دی، نوم د مفتی دی، نوم د عالم دی، بیا لقب د مناظر اسلام وګرځېده، او دی خوا چې بیان ته د هغه اوري د اسلام مناظره نیه، زه به تا مسلمان ثابتوم او زه ته ما کافر ثابت کا، زه به تا پسې درځم او ته به ما پسې راځي، زه به ستا د کلیپ جواب وکړم او ته ما د کلیپ جواب وکړه. هلکه دا مولاتوب دی، ته ما پسې کلیپ کوه، زه به تا پسې کلیپ کومه، زه به تا ته کنځلې او ته به ما ته کنځلې، دا به عوام الناس اوري، او مونږ به خلکو ته وایو چې راځئ خپل بچي مدرسو کې داخلوي، علما ته جوړ کې، هغې به وایي آیا دا د عالم ترتیب دی، آیا دا د عالم ذمہ داری ده، آیا ته په دې مکلف چې ته به خامخا کلیپ در کلیپ کلیپ در کلیپ هلکه پلانکي ورپسې نن کلیپ وکړو ښه، یو عجیبه غونته ترتیب دی که نه. بیا عوام الناس د عالمانو درسونه هلکه ورکه پلانکي صاحب پلانکي پسې کلیپ کړی او که نه، هلکه راشه د بل هغه واوره، نو یو ورته وایي زه به ستا د کور نه ویډیو کوم، بل ورته وایي زه به ستا د پلانکو نه ویډیو کوم، او تا ماله دا کنزل کړي وو، بیا په یو بل باندې مختلف نمونه کېښودل، مختلف نمونه، سپک نمونه، دا خو په قرآن خپې کېښودلو. الله خو وایي ولا تنابزوا بالالقاب، ناکاره نوم سره چاته آواز مه کوه. دغلته علم چرته لړ شي، مولاتوب چرته لړ شي، او بیا خو معلومیږي دا چې دا د الله دپاره نه که نه، دا دې دپاره چې زما ویوز سیوا شي، زما سبسکرایبر سیوا شي، زما لایکر سیوا شي، دا خو د الله د رضا دپاره نه. د الله د رضا دپاره ته چې د چا اصلاح کې یو سړی دی، دغه نه خبره غلطه خطې ده، غلط کار دی نه شوی دی، هغه ته پټ په پټه باندې لاړ شه کښېنه ورسره، چیرې دا خبره خدا ته شوی وه، دا کار خدا ته شوی و، دا څنګه ترتیب دی، څه به کوو؟ دا ابهام او تبهیم معامله دا ډېر ښایسته ترتیب دی. او که نه دې سره بیا څه لایکران به د یوي او څه لایکران به د بلي، او په دې کې به کله کله داسې وي چې به دا دوه تنه جنګوي، ځکه په دې معاشره کې که چېرته داسې بانګیان جنګولو والا خلک موجود دي، په دې معاشره کې مړزانو جنګولو والا خلک موجود دي، په دې معاشره کې د سپي جنګولو والا خلک موجود دي، نو په دې معاشره کې عام خلک رونه جنګولو والا موجود دي، خويندې جنگولو والا موجود دي، نو مولیانو جنگولو والا پکې موجود دي. یو تو شابه کلیپ ورپسې وکړه ګورې اله دغه بل لای کړو ته ورپسې کلیپ وکړه او دنیا په تماشا ده یاره. اسې په دې ترتیب سره بل چا اصلاح وشي د الله تبارک وتعالى لحاظ ساتل پکار دی، د دغه جنجټ نه راوتل پکار دی. نو شیطان راشي نو مولوی سے پکم کار کیوں لگئی پدې وجہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې مون قران تکینو نو مونږ ته الله هدایات دا جاری کړي چې تاسو قران لستل شروع کوي نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله وای نو ګوره قران کې راځي ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان د پاره د انسان دی دشمن ښکارا. یا الله مونږ د شیطان د وسوسو نو ساتي ربا، شیطان خطرناک دشمن. او ګوره دا شیطان چې دی کنه نو سونه کلونه وشو
دا آدم بابا له زمانې نه دشمنی شروع کړې دا وګوره زرګونه کال وشو امون خو د دې دور خلک یو نو روا مونږ ډېر زیات کمزور یو نو د دې اعوذ مطلب دای اعوذ زیا الله ستا په حفاظت کې داخلي دل غواړم د دې ستن خو ډېر غټه تجربه ده ډېر غټ عمر دی نو الله وي م پریشان کیږي دا شیطان دی د چل ګوره ډېر کمزور دی ذکر د ټینګ نه دی نو دا ذکر نه تیخ تکي شیطان نو د ذکر اهتمام پکار دی د ذکر ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك دارنګي بغورکی تعالی رب ستا د خوب تعبیر دادی ستا الله اجتبا کوي ويعلمك خودن بکی تا تعبیر د خوبونو نام ويتم نعمته عليك پورا کی بخبل نعمت پتا پال د یعقوب څنګه چې پورا کړو دلره علا ابویک په مشران استا مخ کې د دینا چې ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام ان ربک علیم حکیم یقینا ستاره په پارس حکیم حکمتونو ال ذات دی بیا ورپسې د یوسف علیہ السلام واقعیا شروع کیا چې د یوسف علیہ السلام رونو یو پټ میټینګ وکړ پټ میټینګ وکړ میټینګ کې سوې دا میټینګ ټول د یوسف علیہ السلام خلاف او د پلار خلاف خبرې پکې کړې دي او به مشوره په کوم باندې راغلی دا اتفاقی په کوم خبره باندې کړي که زندگی و ان شاء الله آینده درس کې زموږ د ذمہ داری جوړیږي هفتاواری درسي چې څونه مسلمانان د علاقې دا د درس کې حاضریږي نو پیدا باغی ته زیاتی مونږ کې یو تنی ک دو تنی درس به ان شاء الله دا سلسله به جاری که زنیم زموږ د مدرسې نور استادان علما ایوه دا درس کوي خو ملګری کوشش دا کوي چې خپلم درس ته راځي او چې را روانېږي نو راځي نو ورسره پلاره دعوت چلوي نور مسلمانان هم ځان سره درس تراولي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين اے رب ذوالجلال زمون دا درس قرآن په خپل دربار کې قبول او منظور کی رب مونږ ته د قرآن فهم نصیب کی مونږ ته په قرآن عمل نصیب کی مونږ ته د برکتونه نصیب کی مونږ ته د ثمرات نصیب کی رب ردی علاقې دا سونه مسلمانان د قرآن کریم سره مینا محبت ساتي اے رب ذوالجلال د مدرسې سره مینا محبت ساتي د طلباء سره مینا محبت ساتي اے رب ذوالجلال د دې وته بهترین بدلی نصیب کړي د دنیا او د آخرت اے رب زموږ د مدرسې سونه ضرورتي د خپل غیبی خزانو نه تر سره کی مونږ ته ایمان کامل نصیب کی مونږ ته تقوا را نصیب کی د نبی رسول الله سره مینا محبت را تر نصیب کی مونږ د شیطان د وسوسو نه محفوظ کی مونږ د نفس د چالاکو نه وساته ربا اے رب ذوالجلال زمون خاتمه په ایمان کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین